شپږم سبب چې د هغې سره مال سیوا کیږي او مال کې برکت راځي او فقر او غریبي ختمیږي هغه د المتابعه بین الحج والعمره د عمره او حج یو بل پسې کول چې یو سړي عمره وکړه نو بیا د حج د دې سره مال سیوا کیږي مال کې برکت راځي حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة او حج او عمره یکی بعد دیگره پر لپسی او بل پسی او کئی وی فإنهما ينفيان الفقر والذنوب دا دوان چکم دینو فقر او گناهون ختمی كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة لك سنگ چی اغا بنی او هغا اور هغا د وسپنی او د سرو او د سپینو اغا خیری ختمی دا سید انسان فقر او گناهون دا حج او عمره ختمی وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة او د قبول شوی حج بدل نشتا مگر صد جنت دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے بخپل کتاب سنن الترمذی کی ابواب الحج دے باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة او دا حدیث نمبر دے 810 نمبر او دے حدیث تا امام ترمذی سے ویلی وی حدیث حسن صحیح غریب او امام البانی ورتا حسن صحیح ویلی دا حدیث حسن صحیح حدیث وم سبب چې د هغې سره مال کې برکت راځي او مال سیوا کیږي او فقر او غریبي ختمیږي هغه د نکاح کول واده کول د دې سره مال سکی مال سیوا کیږي لکه الله په خپل کتاب سورۃ نور کې فرمایي د سورۃ نور آیت نمبر 22 وی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع وی تاسو دو بیوادو لودونو کئی والصالحین من عبادکم او هغه نیکان چې تاسو د غلامانو ندی وی نیکانی وینزی ای یکونو فقراء یغنهم الله کچرت دی غریبانانی اللہ بے یغنهم الله اللہ بے مالداری دخپل فضل او بل دویم دلیل حدیث دا ابو هريرة رضی اللہ عنہ کی رازی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دری کسان داسی دی چی دا هاغی مرست و مدد و معاونت اغا اللہ باند حق دے تفضلا و احسانا یو دے المجاہد فی سبیل دا اللہ پلارک جہاد کو دویم دے والمکاتب الذي يريد العداء هاغا مکاتب غلام چی هاغا دا خپل بدل کتابت دا ادا کولو ارادہ لری مکاتب هاغا غلام تولیکی چی هاغا تخپل مالک ویلی مال دمر پیسی راکتا آزاد ندیتا مکاتب غلام ویلکی نو کم غلام چی مکاتب دے و هاغا دا خپل بدل کتابت دا هاغی دا ادائیگی ارادہ لری نو اللہ وسر سکی مدد و مرست کی او دریم والناکح الذي يريد العفاف هاغا نکاح کون کے چی آغا دا پاک دامنی ارادہ لری نکاح دی دا پارا کئی چی زپاکش زما عزت زما چکم نیرو لمن آغا پاکش او دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے پا ابواب فضائل الجهاد او باب دے باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياه دا باب او حدیث نمبر دے 1655 نمبر دی حدیث تا امام ترمذی هذا حدیث حسن حدیث ورطویلے او امام البانی و صرف کے موافقت کرے اتم سبب د پاره د مال د ډیروالی او د پاره د مال د برکت التفرغ لعبادت الله د الله بندگی ته ځان فارغ کول د الله بندگی په اخلاص سره کول خشوع خضوع سره کول لکه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راضی و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك
وی النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرمائی یعنی حدیث قدسی دے یا ابن آدم اے بنی آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا وی تزما بندگی تزان فارغ کا نزب استا سینہ د مالداری نڈک و اسد فقرک او استا غریبی بختم کم بند بکم و الا تفعل او کچرت داس دی ونکل نو ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک زبستا لاس د کړهونو د کارونو د اعمالو نه ډکم او وستا غریبی به نه بندوم ستا غریبی به نه ختموم دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي په ابواب صفت القیامت والرقاق والورع او حدیث نمبر دی 2466 دی حدیث دا امام ترمذی حسن غریب حدیث ویلے او امام البانی رحمت اللہ علیہ ورطا صحیح حدیث ویلے نهم سبب د پارا د فقر د ختمیدو او د پارا د مالداری دراتلو او د پارا د مال برکت هغه د اخفاء الفقر خپل غریبی پټول خپل فقر او غریبی چاته نخ کار کول مخلوق ته بلکې الله نه غوښتل او الله تخپل فقر او د غریبی شکایت کول حدیث دا عبداللہ بن مسعود کی راوی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تصد فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنا اما بموت عاجل او غنا عاجل وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی وی چاہتا چی فقر او غریبی او رسیدن نو دو حقا خلقو توڑان دکلا او خلقو تے جڑاو فریاد شروع کو نوی اللہ تعالی فرمائی چی اوی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا فقر او غریبی و بندنش دے بدغشان ہمیشہ غریب و فقیری ومن انزلها باللہ او چاہت خپل فقر او غریبی اللہ توڑان دکلا اللہ تے جڑاو فریاد کو او شک اللہ له بالغنا اللہ تعالی بدل چی کم دینو نزدید چی مالداری بورکی یا خو اما بموت عاجل یا پا نزدی مرک سرا او یا پا نزدی مالداری سرا مانا مڑ بے کی نو دنیا تکلیفون مصیبتون نو بخلاش او یا باورلا اللہ تعالی مالداری ورکی ندبل تدلا سغوڑلون بسشی خلاص دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے پخبل کتاب کی او کتاب الزکاة باب فی الاستعفاف کی او دا حدیث نمبر دے 1645 او دی حدیث تا امام البانی صحیح حدیث ویلے لسم سبب دا فقر او دا غریبی دا ختمیدو او دا مالداری او پا مال کی دا برکت دا اچرات لرو دا پارا اگا دے شکر للہ اللہ تا شکر اشتر پا ہر حال کی دا اللہ شکریہ ادا کول لکا اللہ پا خپل کتاب سورت ابراہیم وم نمبر آیت کی فرمائیں وَإِلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ وَكَچرت تاسو زما شکر ویست تاسو شکریہ ادا کلا نو لَأَزِيدَنَّكُمْ زبدا نعمتنا دا خوشالی دا مارون دا برکتنا نورم زیاد کم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ او کچرت تاسو نا شکریو کلا نو زما عذاب دیر سخت اللہ تعالیٰ دی منگا شکر گزار جوڑ اللہ تعالیٰ دی منگا دنا شکرینا اساتی نگوری دا لس اسباب نیس مختصر ازتاست خلاصین دیر استغفار ویل دا دی سر مال سیوا کی تقوی و پرزگاری دا اللہ نیری سر مال سیوا کی اللہ بانی بروسہ و اعتماد کولو سر مال سیوا کی خپلولی پالو سر مال سیوا کی او خرچہ کولو سر مال لگولو سر مال سیوا کی او دغرنگ حج او عمرہ یکی بعد دیگر یو بالبسی کولو سر مال سیوا کی او وم نکاح کولو سر مال کی برکت رازی اتم دا اللہ بندگی تزان فارغ کولو سر مال سیوا کی پا مال کی برکت رازی او نهم خپل فقر او غریبی اغد مخلوق نپٹولو سر او اللہ تخپل جڑاو فریاد کولو سر مالداری رازی مال کی برکت رازی او لسم پا شکریه سر شکر ادا کولو سر مال کی برکت رازی نو دا لس اسباب دی دا پارا دا فقر او دا غریبی دا ختمی دو او دا مالداری راتلو دا اغا اسباب چی قرآن و حدیث ذکر کری او نیک اعمال دی صالح اعمال رازی چی دا خلقو او بمال کی زمانگ سراشی برکت راشی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.